کوم سیاسیان ګردو پیټۍ ایښي دي په ګرد پاکستان کې او انشاءالله زموږ د جمعیت علما اسلام نظریاتي دپاره د چمن صاحب مولوي احمد خان عبید صاحب ټاکلی دی په صوبایي سیټ باندې او په قومي سیټ باندې هاشمي صاحب. نو قدرمنو وروڼو موږ هېڅکله مایوسي نه کوو، نه موږ د مایوسۍ ښکار یو. الله پاک وایي چې مایوسي به نه کوئ. کم اوس یا کم پاکستان موږ ته وایي یا کم دغه خبرې راته کوي چې یادی وکړئ، موږ د چا په خوله نه کوو. موږ له دفتر له راسي، موږ که د چا سره احتیاط کوو یو شی کوو دفتر له موږ له راسي، موږ هېچا له نه ورځو، موږ مایوسي نه کوو. جمعیت علما اسلام نظریاتي اصلاح په ګرد پاکستان کې ده. په پېښور کې صوابۍ کې مولانا خلیل احمد مخلص صاحب سابق MP ولو MNA ولو هغه هم ولاړ دی. الحاج مولانا عبدالقادر لوني صاحب د کوټ ضلع امیر کارمیر الله صاحب هم ولاړ دی. زه ټولو مسلمانانو ته دا وایم چې دا ټولې پارټیانې مې وازمایلې. جمعیت علما اسلام نظریاتي ته ووټونه ورکړئ، موږ هم وازمایي، موږ هم حق لرو، موږ هم مسلمانان یو. او پاته د پرلط خبره شوله، ایوه د پرلط خبره زه کومه انشاءالله په فضل د لوی الله دا دروازه به ایله کېږي، دا دروازه به ایله کېږي بغیر پاسپورټه. په 15 کاله چا نه کوي لاګو، سراسر حکومت زموږ سره ناجایز کوي. زما یو کور ده په چمن کې دی، یو په باډر کې دی، دوې خونې دي، یوه خونه دا ده یوه خونه هغه ده. پرلط کې ما دا خبره کړې ده، په مابینځ کې ته ولاړې وه پاسپورټ ښکاره کړه. چیش پاسپورټ ښکاره کړه، دا پاسپورټ هېڅکله موږ نه منو. په 15 کاله نه دی لاګو سوی، نن سرکار ته راولاړ سوی د ګران حکومت یې. زما د قسم په لوی رب په قسم درته وایم چې زما یو امیدوار ولاړ شي په دغه پارلیمنټ کې کښېني، دا دروازه به خامخا ایله کېږي، خامخا به دا دروازه ایله کېږي چې د جمعیت علما اسلام نظریاتي یو امیدوار ولاړ شي. نو وروڼو جمعیت علما اسلام نظریاتي ته ووټونه ورکړئ. دا دونه پارټیانې مې وازمایلې. سبا انشاءالله په سنځله کاریز کې په فضل د خدای پروګرام به هم کېږي، شمولیت به هم کېږي انشاءالله. زما په بیټک کې زما سنځله کاریز کې نو ګرد ملګري سنځلې کاریز له ځانونه راورسوئ. والسلام.